بسم الله الرحمن الرحیم. کل امر مرهون باوقاته. کل امر هر یو کار مرهون دا رهن او غاڼه دی باوقاته د خپل وختونو په بدل کې. په دې سبق کې د دې خبرې بیان شوی دی چې هر یو کار د خپل وخت په بدل کې رهن او غاڼه دی. د دې مطلب دا دی چې هر یو کار خپل وخت سره تړلی او مربوط دی. هر یو کار په خپل وخت کې کول پکار دی. کو هغه په خپل وخت کې سر ته ونه رسی او بل وخت ته پاتې شي نو ډیر کارونه به درته په یو وخت کې راجمع شي او هغه ټول کارونه به بیا سر ته رسول مشکلي. نو موږ له پکار دا دی چې هر یو کار په خپل وخت کې وکړو. کل امر مرهون باوقاته. د دې لغوي تحقیق داسې دی چې امر دا واحد دی جمع امور راځي معنی د کار. مرهون د اسم مفعول صيغه ده. جمع مراهین راځي معنی د رهن او غاڼه. اوقات دا جمع ده. واحد وقت راځي معنی د وخت او ساعت. کل امر مرهون باوقاته. د دې ترکیب داسې دی چې کل مضاف امر مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه نه دا مبتدا. مرهون اسم مفعول پدې کې هو ضمیر هغه د دې نائب فاعل. باوقاته کې با حرف جار اوقاته مضاف مضاف الیه مجرور جار سره د مجرور نه متعلق شو مرهون اسم مفعول پوری. اسم مفعول سره د خپل نائب فاعل او متعلق نه د شبه جمله خبر شو د مبتدا لپاره. مبتدا سره د خبر نه جمله اسمیه خبریه.